بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 114 نمبر درس دی. منصوبات شروع دي. 15 منصوبات وي، 12 منصوبات دي ټوټل، او ټول منصوبات 12 دي. په دې 12 کې 15 وي، هغه 15 ته مفاعیل خمسه وي. مفعول به دا منصوب وي، مفعول مطلقا منصوب وي، مفعول له منصوب وي، مفعول معه منصوب وي، او مفعول فيه منصوب وي. دا 15 وي. شپږم نمبر نن دی حال. اوس د حال تعریف هم زده کو، او حال بیا څنګه استعمالیږي هغه هم زده کو. خجی حال داسې اسم منصوب ته وایي. منصوب اسم وي، حالت نصب کی وي، حالت نسبی کی وي. ټیک شو، موږ منصوبات وایو، نو داسې اسم منصوب ته حال وایي چې د فاعل حالت بیانوي. حال داسې اسم منصوب ته وایي چې هغه اسم منصوب چې دی هغه د فاعل حالت بیانوي. ټیک شو، یعنی دا خبره ښکاره کوي چې فاعل کله کار کولو نو په کم حالت کې وو. کله چې فاعل کار لګیاو کار کولو نو په کم حالت کې وو. یعنی ولاړو، په ولاړه یې کار کولو، یا په ناسته یې کار کولو. دا ولاړه عموم یو حالت دی، دا حال دی. ټیک شو، دا فاعل کار کوونکی، او ناسته هم یو حال دی. زه اوس سبق ویم نو په ناسته ویم که په ولاړه ویم، نو دا ناسته یا ولاړه یو حالت دی. ټیک شو. او سوارو یعنی په سورلی مرلی باندې، او په سیکلو، موټر سیکلو، په اس باندې، او په گاډي کې، او په سسیس کې سوارو، یا پیاده را روانو. ټیک شو، نو فاعل یو کار کولو نو په کم حالت کې وو. ولاړه په ولاړه حالت کې وو، که په ناسته حالت کې وو، که په سورلی حالت کې وو، او که په پیاده حالت کې وو. لکه جاء زیدن راکبا. نو ګوره دا راکبا پکې دغه دی، دا پکې حال دی. حال ځکه د دې زیدن حالت بیان کړی دی چې زید راغی. زید په داسې حالت کې چې سوارو په سورلی راغی. یا جاء زید قائما، زید یا داسې جاء زید ماشیا، پیاده راغی. ټیک شو، جاء زید ماشیا، زید پیاده راغی. یا جاء زید راکبا، زید په سورلی راغی. یا جاء زید ضاحکا، زید په خندا راغی. یا جاء زید باکیا، زید په جړا راغی. ټیک شو. او یا جاء زید متبسما، یا زید په مسکراحت انداز کې راغی. ټیک شو، نو دغه د زید حالت بیان شو. ټیک شو، زید راغی په داسې حالت کې چې هغه سوارو. زید راغی په داسې حالت کې چې هغه زید سوارو. ټیک شو. په دې جمله کې راکبن حال دی. دا راکبن پکې څه دی؟ حال دی. او زید دا راکبن پکې حال دی د چا؟ د زید. د زید حال بیان کړی چې زید په سورلی راغی. ټیک شو، یا زید پیاده راغی، یا زید په جړا راغی، زید په خندا راغی. ټیک شو. نو ګورئ دا حال چې دی که نه، حال داسې اسم منصوب وي چې د فاعل حالت هم بیانوي. نو دا د فاعل قسم درته وکړه. او داسې اسم منصوب ته وایي چې د مفعول حالت هم بیانوي. یا به د فاعل حالت بیانوي، یا به د مفعول حالت بیانوي، یا به د دواړو حالت بیانوي. د فاعل او د مفعول دواړو حالت به بیانوي. اول خو به یا به د فاعل حالت بیانوي. یو خبره شوه. داسې اسم منصوب چې د فاعل حالت بیانوي دته هم حال وایي. یا داسې اسم منصوب چې د مفعول حالت بیانوي. دا دویمه خبره شوه. دریمه خبره، داسې اسم مفعول چې د فاعل او د مفعول دواړو حالت بیانوي. ټیک شوه، نو دی ته حال وایي. یا د مفعول حالت بیانوي، لکه جئتو دا جاء فعل دی، دا تو پکې فاعل دی. زیدن او زید پکې دا مفعول دی. نو وګوره اوس د دې مفعول حالت بیانېږي. نائما، زه د زید خواله رالم. نائما په داسې حالت کې چې زید وده و. زه چې د زید خواله رالم نو هغه وده و. زه چې د زید خواله رالم نو هغه زید وده و. نو زه رالمه، جئتو معنی ده زه رالم. زیدن د زید خواله. نائما په داسې حالت کې چې هغه زید وده و. په داسې حالت کې چې زید وده و. زه چې د زید خواله رالم هغه وده و. په داسې حالت کې پروت و چې هغه وده و. ټیک شوه. نو دلته کې د مفعول دا زیدن مفعول دی، او مفعول ما تاسو ته ویلي منصوب وي، منصوبات موصوب وي، 15 دغه مو وي، دا مفاعیل مو وي.
ټیک شو 5 مفعول مو وي هغه کې دا مفعول به دی نو جئت فعل فاعل دی زیدن مفعول دی او نائما دا حال دی دا د مفعول حال دی دا د زید حال دی ټیک شو زه د زید خواله رالم زه د زید خواله رالم په داسې حالت کې چې هغه اوده و په داسې حالت کې چې هغه زید اوده و ټیک شو نو دلته کې د زید حال بیان شو اوس وګورئ یا د فاعل او مفعول دواړو حالت بیانوي حال داسې اسم منصوب وي حال داسې اسم مفعول وي داسې اسم منصوب وي چې یا خو د فاعل حالت بیانوي یا د مفعول حالت بیانوي یا د دواړو حالت بیانوي د دواړو د فاعل او د مفعول دواړو حالت بیانوي لکه کلمتو معنی ده ما کلام وکړو ما خبرې وکړې کلمتو معنی ده ما خبرې وکړې زیدن زید سره ما زید څخه خبرې وکړې جالسینې په داسې حالت کې چې دواړه ناسو په داسې حالت کې چې دواړه ناسو یعنی جالسن کوو که نه که صرف جالسن نو بیا به د زید دغه وی صرف د زید حالت به وی اوس جالسین دا تسنیه ده دا حالت چې دی دا حال چې دی دا تسنیه ده نو زید خو دلته یوازې دی دا حال ولا ولې تسنیه راغی نو دې کې چې دا کلمتو کې چې دا کوم تو ضمیر فاعل دی نو دغه هم یادوي نو د دواړو حالت بیان کو پوه شوي نو جالسین معنی ده چې دا زید او زه موږ دواړه ناسو په داسې حالت کې چې موږ دواړه ناسو کلمتو زیدن ما زید څخه خبرې وکړې جالسین په ناسته باندې په داسې حالت کې چې موږ دواړه ناسو ما زید څخه خبرې وکړې په داسې حالت کې چې دواړه ناسو چې زه او زید دواړه ناسو ټیک شو که د فاعل حالت بیان شي که د فاعل حالت بیان شي نو فاعل ته ذوالحال وایي زما حالت بیانیږي که نه یعنی زید راغی یا د زید حالت بیانیږي زید راغی په سورلی باندې نو دا سورلی چې ده که نه دا په سوار حالت کې نو دغه سوار ته چې دی دغه حال دی او دا زید ذوالحال دی ذوالحال معنی د حال والا یعنی چې د چا حال بیان شي نو هغه ته ذوالحال وایي چې د چا حالت بیان شي که نه نو هغه کس ته لکه زه کار کوم زه متکلم یم یا زه خبرې کوم کلمتو زه خبرې کوم قائما په ولاړه نو دا زه چې یم زه ذوالحال یم زه ذوالحال یم او دا قائما دا په ولاړې حالت دغه دا حال چې دی دته حال وایي دا چې کوم حالت دی په کوم ولاړه حالت دته حال وایي کلمتو ما خبرې وکړې قائما په ولاړه باندې کلمتو ما خبرې وکړې جالسن په ناسته باندې نو دا زه چې دا کوم کس چې خبرې کوي هغه ته ذوالحال وایي د ذوالحال معنی د حال والا چې د چا حالت بیانیږي هغه ته حال والا وایي هغه ته ذوالحال وایي نو چې چا حالت بیانیږي هغه ته ذوالحال وایي او هغه کم حالت چې بیانیږي هغه ته حال وایي نو تا ته اوس وایي که د فاعل حالت بیان شي نو فاعل ته ذوالحال وایي او که د مفعول حالت بیان شي نو مفعول ته ذوالحال وایي او دا ذوالحال اکثر معرفی دا ذوالحال چې دی که نه اکثر معرفی د چا حالت چې بیانیږي هغه معرفی لکه زه وایم جاء زید نو زید اسم علم دی دا معرفه دی ٹھیک شو نو دا ذوالحال اکثر معرفی لکه زیاتر دا معرفه راځي دا ذوالحال زیاتره یعنی ډیر اکثر حالت کې دا معرفی او کله کله نکره راځي کله ٹھیک شو نو دا ذوالحال چې دی دا اکثر معرفوي او چرته چې او که چرته ذوالحال نکره وي خو دا نکره کله کله راځي که چرته دا ذوالحال چې د چا حالت بیانیږي که دا چرته نکره وي نو بیا به په حال مقدم وي بیا به په حال مقدم وي دا حال به یعنی بیان به یعنی بیا به حال مخکې لیکلی کېږي دغه نه دی دا ذوالحال که دا نکره یي که نه نو بیا به اول ذوالحال دا حال به ولیکي بیا به وروستو ذوالحال لیکلی کېږي او ذوالحال به وروستو لیکلی کېږي ټیک شوه بیا ورته وګوره او که چېرته ذوالحال نکره وي که ذوالحال نکره وي نو بیا به پې حال مقدم وي که چېرته دا ذوالحال نکره وي نو بیا به پې حال مقدم وي یعنی بیا به
تی حال مخکې لیکلی کېږي. مقدم معنی ده مخکې او مؤخر معنی ده رستو. ټیک شوه. نو او ذوالحال به رستو لیکلی کېږي، یعنی ذوالحال به بیا مؤخر وي. ټیک شوه. لکه جاءني راکبا رجلون، دا رجلون وګورئ نکره دی او دا جاء فعل دی. ټیک شوه. جاء دا نی به ختم کوم چې اسانې کوم. ښه کتاب کې نی دی خو دلته کې به دا فعل حل لري، بیا به زه په دغه کې پوهېږم. جاء راکبا رجلون. وګوره دا رجلون فاعل دی، فاعل دی، دا ذوالحال دی، خو دا نکره دی، الف لام پې نشته، تنوین دی پې، نکره دی. نو ګورئ نو دا جاء فعل دی، دا رجلون فاعل دی او راکبا د دې فاعل حالت دی، دا حال دی. حال نو دا حال دی په سورلی باندې. نو دا حال وګوره د دې د ذوالحال نه مخکې شو. ولې مخکې شو؟ ځکه چې ذوالحال نکره دی او چې ذوالحال معرفی نو اول ذوالحال لیکلی کېږي بیا وروستو حال لیکلی کېږي. او چې کله ذوالحال نکره وي نو اول به حال لیکلی کېږي، وروستو به ذوالحال لیکلی کېږي. نو دا به بیا داسې ویلی کېږي جاء راکبا رجلون. ټیک شو. جاء راکبا رجلون، سړی راغی، سړی په سورلی راغی، سړی په سورلی راغی. نو د شا بالکل د آخر نه به ترجمه وکړي، سړی یو سړی راکبا په سورلی او جاء راغی. ټیک شوه. او حال جمله هم کیږي. دا حال چې دی که نه دا جمله هم راتلی شي. ښه دا حال جمله هم راتلی شي. لکه جاءني زیدون، زما خواله زید راغی، وهو جالس، په داسې حالت کې چې هغه ناسو، په داسې حالت کې چې هغه ناسو. ټیک شو. جاء زیدون، زما خواله زید راغی، وهو جالس، په داسې حالت کې چې هغه ناسو. ټیک شو. نو د دې ترکیب اوس کوم. ها او لقیت بکرا، زه بکر سره ملو شوم، زه ما بکر سره ملاقات وکړو. لقیت بکرا، ما ملاقات وکړو. لقیت معنی ده ما ملاقات وکړو، بکرا بکر سره، ما بکر سره ملاقات وکړو. وهو جالس، په داسې حالت کې چې هغه ناسو. اوس د دې ترکیب بیا کوو. ښه د دې ترکیب کوو انشاءالله. او کله کله ذوالحال معنوي وي، یعنی په لفظونو کې ښکاره نه وي، په لفظونو کې ښکاره نه وي، پټ وي. لکه زیدون، زیدون مبتدا دی. اکلا، اکلا په دې کې دنه هو ضمیر فاعل دی، هغه ذوالحال دی او جالسن حال دی. ټیک شوه. نو زیدون اکلا جالسن، زیدون مبتدا، اکلا فعل دی کې هو ضمیر فاعل، هغه ذوالحال دی او جالسن حال، حال ذوالحال چې دی هغه بیا فاعل شو. ټیک شوه. په دې جمله کې هو ذوالحال دی چې په اکله کې مستتر دی، یعنی پټ دی. مستتر معنی نه پټ او بارز معنی نه ښکاره. نو ګورئ زیدون د دې ترکیب وګورئ. زیدون دا مبتدا، مبتدا، اکله فعل او په دې کې دنه هو ضمیر فاعل، هو ضمیر مرفوع متصل فاعل، نه نه هو ضمیر دا چې دی دا هو ضمیر مرفوع متصل چې دی دا ذوالحال شو. دا څه شو؟ ذوالحال، ذوالحال. او دا جالسن حال شو. نو فعل ښه اوس ګوره ورته. نو حال دا ذوالحال او حال، ذوالحال چې د خپل حال سره ملو شي نو دا فاعل شو. دا څه شو؟ فاعل. فعل او فاعل چې یو ځای شي، فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو جمله فعلیه خبریه شوه. ټیک شو جی. اوس وګورئ دا جاءني زیدون وهو جالس، د ده ترکیب ته ګورئ. جاءني زیدون وهو جالس. اوس ورته ګورئ دا جاء فعل دی. ټیک شوه. دا نون دی، نون ته نون وقایه وایي. نون وقایه، صرف دا نوم ورله ولیکئ، نون وقایه، دته ولیکه نون وقایه. او دا یا ضمیر چې دی دا پکې مفعول به دی، مفعول به. دا زیدون نه دی، زیدون ته ذوالحال وایي. دی واو ته نه دی، واو ته حالیه وایي، واو حالیه، واو حالیه. دا هو چې دی دته مبتدا وایي او دا جالسون خبر، خبر. نو مبتدا او خبر چې را یوځای شي که نه دا حال شو. دا مبتدا او خبر څه شو؟ دا حال شو.
او دا ذوالحال دا زید ذوالحال چې دی که نه دا زید ذوالحال او حال دا دواړه چې رایوځای شي نو دا فاعل شو. دا څه شو؟ دا فاعل. نو فعل چې د خپل فعل چې د خپل فاعل او مفعول سره ملو شي دا فاعل دی. ښه ته بیا ګورئ فعل دا فعل دی. فعل چې د خپل فاعل او مفعول سره ملو شي نو دا جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی؟ ها دا اوس دا لقیتو بکرن وهو جالس د ترکیب کو. لقیتو بکرن وهو جالس. نو ګورئ لقیتو چې دا فعل دی او په دې کې دا تو ضمیر مرفوع متصل دا فاعل دی او دا بکرن نه دی. بکرن دته ذوالحال وایي. دا ذوالحال واو ته چې دی دته حالیه وایي. واو حالیه. دا هو مبتدا او جالسون چې دی دا خبر. نو دا مبتدا او خبر چې یوځای شي دا حال شو. ٹھیک شو؟ او دا ذوالحال او حال چې را یوځای شي نو دته مفعول به وي. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی؟ نو ګورئ دا نن د حال بیان شو. حال څه ته وایي؟ داسې اسم منصوب ته وایي چې د فاعل حالت بیانوي. یعنی دا خبره ښکاره کوي چې فاعل کله کار کولو نو په کوم حالت کې و. یعنی ولاړو، ناسو، سوارو، پیدو. لکه جاء زید راکبا، زید راغی په داسې حالت کې چې هغه سوارو. په دې جمله کې راکبا حال دی د زید حال دی. او یا دا اسم منصوب چې دی که نه دا حال داسې اسم منصوب دی چې د مفعول حالت بیانوي. ٹھیک شو؟ لکه جئتو معنا ده زه رالم. زیدن مفعول دی دا ذوالحال شو او نائمن حال شو. حال ذوالحال دا مفعول به شو. زه د زید خواله رالم په داسې حالت کې چې هغه اوده و. او یا د فاعل او مفعول دواړو حالت بیانوي. لکه کلمتو زیدن، ما زید سره خبرې وکړې جالسینې په ناسته باندې په داسې حالت کې چې موږ دواړه ناسو. ما زید سره خبرې وکړې په داسې حالت کې چې دواړه ناسو. او که د فاعل حالت بیان شي ٹھیک شو نو فاعل ته ذوالحال وای. او که د مفعول حالت بیان شي نو مفعول ته ذوالحال وای. او دا ذوالحال اکثر معرفه وي. او که چېرته ذوالحال نکره وي نو بیا به پې حال مقدم وي. یعنی بیا به تی حال مخکې لیکلی کېږي او ذوالحال به وروستو لیکلی کېږي. لکه جاء راکبا رجلون، دا راکبا حال دی د دې رجلون ذوالحال نه مخکې ولیکلی شو. ٹھیک شو؟ د ترکیب وګورئ جی. جاء دا فعل دی، راکبا دا ذوالحال دی راکبا، او دا رجلون چې دی دا ورله حال دی رجلون. نو جاء فعل، راکبا ذوالحال، نه دا راکبا حال، او رجلون چې دی دا ذوالحال. نو دلته کې دا حال ولې مخکې شو؟ ځکه چې دا ذوالحال نکره دی. نو دا ذوالحال او حال چې یوځای شي، ذوالحال او حال چې ملو شي نو دا به شي فاعل. او فعل او فاعل چې ملو شي نو دا به شي جمله فعلیه خبریه. ٹھیک شو؟ او حال جمله هم کیږي. لکه جاءنی زید وهو جالس، زید راغی زما خواله زید راغی په داسې حالت کې چې هغه ناسو. نو دا هغه ناسو چې دی دا جمله ده. او لقیتو بکرن، زه بکر سره میلو شومه وهو جالس په داسې حالت کې چې دا بکر ناستو. او کله کله ذوالحال معنوي وي، یعنی په لفظونو کې ښکاره نه وي، پټ وي. لکه زید اکله جالسا. ٹھیک شو؟ په دې جمله کې هو ذوالحال دی چې په اکله کې مستتر دی. ٹھیک شو؟ نو دا
د حال بیانو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.